مونږ نور ریاست ته نه ژاړو، مونږ نور د ریاست نه غوښتنې نه کوو. ریاست ظالم دی، په ده کې یوه اداره د انصاف نشته، یوه دروازه د انصاف نشته دی، یو فرد د انصاف نشته دی. او سړیا ته چې د دغې ریاست یو واکدار جوړېږي څه ضمیر به خرڅوې بیا به جوړېږي. نو خرڅ ضمیر به څه زما نمایندګي وکړي؟ نشته دی دغه. مونږ اوس هغو ته خواست نه کوو. و پښتونخوا مونږ تاسو ته ژاړو، تاسو ته خواست کوو. تا که اتحاد وکړو، تا که اتفاق وکړو، د دنیا هره بلا ما ته راپرېږده چې کومې لوبې درته پې کوم. هېڅکله به دلته مونږ ته څوک مخته نشي پاته، هېڅکله به په تا څوک ظلم نه وکړي. مونږ دلته نن د نقیب شهید په حواله سره کیسه کوو، د روانور په حواله سره کیسه کوو. دلته اوس زما سره د ای پي ایس د شهیدانو پلار ډاکټر صاحب چې بس نور یې په کور زامن نه دي پاتې، دا مخامخ راته ولاړ دی. هغه ته به څه جواب ورکوئ؟ هغه هم د څو کالونو د عدالت ته ناست دی. روانور په حواله سره مونږ عدالت ته ناست یو، په نورو کیسونو کې عدالت ته ناست یو. کومه د انصاف فیصله کوي؟ نو اوس مونږ د خپلو پښتنو د کورونو مخته کینو. که پښتونخوا متحد شو، که اتحاد یې وکړو، په دنیا کې چې څومره هم زمونږ دشمنان دي، هغه که څومره هم زورور دي، څومره هم مسلې دي پښتونخوا ته، د ټولو حل په دې اتحاد کې پروت دی. دا اتحاد دلته خبره کېږي چې دا څو لیډران دي که هغه سره یو شول، د هغو نه تاسو به سره یو کېږئ، ولس به سره یو کېږي. نو چې ولس متحد شي بیا به موږ خپل خاوره، خپل ژوند، خپل ولس دا به ټول بچ کو. او د دغې خاورې هر دښمن به شپه په شپه ووځي، شپه په شپه به د دغې خاورې نه روان وي. کډه به یې بار کړې وي چې چیرې ځې، چې نوره ماته دلته خطره ده، نوره زما بچایي نه چلېږي. دا د اتحاد غواړي. روانور دلته خبره وشوه، روانور د فرد خبره نه ده، دا د دغې نظام خبره ده. دلته په سلګونو په زرګونو نور روانور دي، تر شا یې سټیټ ولاړ دی. دا روانور دومره بډې ده، د عامو پښتنو چې کومې بډې دي د یوې څپېړې مخه نه لري، خو پر شا یې پوره ریاست ولاړ دی، پر شا یې سټیټ ولاړ دی، د سټیټ ادارې ولاړې دي. هغه ادارې چې دا معلومولی شي چې نن احتجاج ته څوک تللي وو، هغه ادارې څنګه دا نشي معلومولی چې 400-500 سړي چا قتل کړي دي او هغه څه کوي؟ معلومه ده ورته، خو د ده په خوښه کېږي. دوی تصور ده لري، دوی ذهنیت ده لري، دوی نظریه ده لري چې پښتانه به وهې. دا د ډب مسلمانان دي، دا د ډانګ مسلمانان دي، دا چې څومره وهې ته به حکومت پې کولی شي. ځکه دوی لالسنس جوړ کړی وي، غیر قانوني کارونه کوي، تباهۍ کوي، پښتانه وهي او پښتانه ځوروي. دا دوی یقین دی چې دوی باندې ظلم جبر کوي، په ده به حکومت کولی شي. نو د دغه خلاف یو کېدل دي. محترمو، نقیب نه د دغې خاورې هر شهید درته ګټمه، خو دا کام اتحاد وکړي. د دغې خاورې هر قاتل به په دار وځړوو مونږه، خو که دغه کام متحد شو. دومره جرأت زه د ټوله دنیا په مشترکه فوجونو کې نه وینم چې دی زما کام ته مخ ور واړوي. خو که کام متحد و، لارې خو خپلې راکې جوړې دي. نن هم په یو کلي کې چې 100 کسان وي، 80 به د په بخښنه سره د دغو ظالمانو د یو بل شکل کې ملګري وي. دا ملګرتیا پرېږدئ. نو د پیرنګي د دور نه واخله تر اوسه پورې دا ریاستي دفترونو کې د چایو د پکوړې سیسټم لګیا دی او پښتانه زی تباه کېږي. پرېږدئ دا چای پکوړې ول، هڅئ د خپله خاورې. تا ته چې ظالم او جابر او د دغه خاورې پردی چې بل وطن راغلی دی، هغه چې شاباشۍ درکوي د هغه سره ملګری یې، دا ته کله هم د خاورې سره هېڅکله وفادار نه یې. نو د دغې دپاره به متحد کېږو. روانور ته چې کومه د عدالتي فیصله وشوله، دا د ریاست د عدالتي نظام ته هم یوه څپېړه وه، خو د پښتنو هم د فکرونو ته یوه څپېړه وه چې ته څوک یې. راویښ کوئ کم سے کم